अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोगा द दीन मखकी सूरत नबा द हغې څلوېښت آیتونو مبارکه وو د رکوعانې وي هغه ختم شو. دې بس نن مونږ سټارټ چې کوم دی نو والو د سورت نازعات نه. سورت نازعات دا یو سورت دی چې دې کې هم دوه رکوعګانې دي، شپږ څلوېښت آیتونه دي پکې. دغه شان پکې چې کوم دی نو په دې کې 109 اتیا دا په دې کې کلمات دي. د سورت نوم النازعات په دې وجه باندې دی چې نازعات جمع مؤنث ته، اسم فاعل جمع مؤنث، او واحد دی نازعاتون یعنی روح ایستون کی فرشته. په دې کې د فرشتو یو 15 کارونه الله جل شانه لومبه چې کوم نه ذکر کړی دي. په دې وجه باندې چې کوم نه نو دیتا سورت نازعات یعنی دا اسم با مسما دی دا، او دا ترتیب په دې قران پاک کې په 15 سورتونو کې الله پاک چې مې راوسته. یعنی یو په د دینه مخ کې چې کوم ته شوی د 29 پاره په اخر کې آغاز سورت مرسلات والمرسلات عرفا پاره کې دا شانت چې کوم دینو په دې کې سورت صافات ته، سورت زاریات ته، سورت نازعات ته، او بیا چې کوم دینو سورت عادیات ته. دا 15 سورتونه تقریبا داسې دي، یعنی صافات، زاریات، مرسلات، نازعات او عادیات چې دې کې چې کوم نه دا ترتیب د دې بالکل یو شان دی. نو الله جل شانو په دې کې چې کوم نه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. الله تبارک وتعالى دې کې دا واو چې دی واوي قسم دی، قسم دی وی زما په هغه فرشتو باندې نازعات چې هغه روح هستون کی فرشتي دي، نزعن غرقن چې هغه په استغراق سره انډې په سختۍ سره چې کوم دی روح باسي. والناشطات نشتن، او قسم نه دغه فرشتو وی چې هغه بند کولاوي بند. ناشطات چې کوم دی اسم فاعل جمع مؤنث ده، دې کې ناشطه چې کوم دی واحد دی، بند کولاول یعنی غوټه پرانستل. د فرشتو دویمه کار الله پاک بیانې چې والناشطات نشتن، او هغه فرشتي چې هغه چې کله روح وباسي نه روح دغه روح استلوم به چې د کفار روح ته هغه چې کوم ډیر په سختۍ سره وباسي. لکه علي رضی الله تعالی عنہ چې فرمایي چې هغه د کفار روح داسې وزي چې لکه په دې بدن کې داغو یو جاخ ورمنډي وغیر اپ زور وباسي غي سره دا روح چې کوم دی وباسي د نکونو نه په زور باندې، او دغه شان چې کوم دی نو د خپل ټول بدن نه نو دا ډیر په سختۍ سره دا فرشتي وباسي. په دې وجه باندې چې د کفار روح چې کوم دی نو هغه مخه ته چې کله کوم برزخی ژوندۍ ني عذابونه اني د جهنم ورونه نو هغه نه دا چې دن نه واپس بدن ته ځي نو دی په زور سره راکاږي وي په ګروزونو باندې. او د مؤمنانو هغه ناشطات نشتن دی، هغه چې کوم دی نو داسې دی لکه څنګه چې مشکو د مشنه د ابو صاف کی بخته باندې وځي، دا چې کوم دی نو بند کولاول یعنی چې څنګه د مشکو خلق پرانستی شي او بدین وځي په اسانه په سہولت سره، دا د مؤمنانو روح دی. دریم نمبر صفت کی والسابحات سبحا. سابحات جمع د سابحه دی، سابحتون چې کوم دی نو دا اسم فاعل مؤنث دی، دا چې کوم دی لامبو وهون کی برشتو ته وي د سابحه نه دی، د سابحه د گردان. نو والسابحات قسم نه داغه فرشتو وي چې هغه چې کوم دی نو لامبو وي، او څنګه چې کشته او یا چې دی لانچونو په دیوبو کې په منډه باندې چې کوم دی روان وي دغه شانت لامبوزنی کی په دې دغه د زمکه نه تر بره عرشه پورې. او فسابقات سبقا، او بیا دا فرشتي د یو بل نه د مخکیوالي کوشش کی. سابقاتون واحد دے، سابقات جمع ده. بیا دا فرشتي د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوي، او یو وی چې زرو وړم بل د برا بن عازب رضی الله تعالی په حدیث مبارک کې دا راغلی کنه چې کله د یو کس وخت ځن کدن راشي عالم نه ده نو ملک الموت راشي ځان سره د 500 فرشتو چې کوم دی یو دغه راولي یو لوی کې
او هغه ورله چې کوم دی نو د روح ته د سر ته د انسان ودرېږي دا فرشتې ورسره خوا کي. نو چې کله مؤمن روحي نو دی ورته وی مطمئن روحه روضه یا ایتها النفس المطمئنه روضه مطمئن روحه ته روضه هغه خپل چې کوم دی نو د الله پاک هغه بیزغو بیرو طرف ته روضه او هغه روح و ریحان طرف ته. نو دا چې څنګه روضي نو به دغه فرشتې دی جنتي کفن ځان سره راوړي جنتي خوشبویات راوړي او فوراً کفن چې کوم دی چې ملک الموت واخلي نو به دی زر په هغه کفن کې ونغاړي او خوشبویات پې ومږي او بس په بره باندې چې کوم شروع شي. او د کفار روح بالعکس ته دی نه دی هغه دپاره چې کوم دی یو بدبویه ټاټ چې کوم دی راوړي چې دی نسخه بویځي او هغه چې کوم دی نه بیا دا روح چې څنګه والی ته ملک الموت دا کی چې اے خبیث روحه روضه د الله تعالی عذابونو ته او د جهنم ورونو طرف ته. نو هغه روح چې کوم دی روضي او فرشتې یعنی په د سکندونو په لازو کې دنه چې کوم دی په هغه څخه بویه کفن چې پای کې ونغاړي د ټاټ په کفن کې او هغه چې کوم دی بیا والی او په یو بل نه مخکې بوځي. والسابحات سبحا و دی چې دی لاموزني کې یعنی دی چې کوم په مخ کې رواني فسابقات سبقا پس دی چې کوم دی یو بل سره مسابقت کوي یو بل سره چې کوم دی په منډو کې چې کوم دی نو یو بل سره ضد کوي او رواني. پنځم صفت ته فرشتو الله جل شانو دا بیان کړی دی فالمدبرات امرا او هغه فرشتي چې هغه مدبرات دي د مدبرې جمع مدبره تدبیر کوونکی فرشته مدبرات تدبیر کوونکی فرشته دم چې کوم نه اسم فاعل جمع تانیث ته. نو دې کې الله پاک فرمایي او سوګند دې ما دا هغه فرشتو وی چې کومې فرشتي هغه چې کوم نه د کارونو تنظیم کوي هغه تدبیر کوي د کارونو لکه دنیا ټول تنظیم چې چلیږي هوا چلی دغه شانته چې کوم نه نو دا بارانونه چې کیږي ټول د فرشتو په دوسر دغه شان د قیامت پر ورځ باندې یا د روح استو په وخت باندې دا ټول کارونه فرشتي. مخکې الله پاک فرمایي دته جواب قسم چې کوم دی هغه محذوب دی جواب قسم پکې نشته دغه چا خو یاداو چې لتوبعثن خامخا تاسو چې کوم دی نو بیا د پیدا کو یوم ترجف الراجفه یوم هغه ورځ د قیامت چې ده ترجف الراجفه چې وبخوځيږي الراجفه هغه به چې کوم دی خوځون کی راجفتون هغه لومبه شپېلې ته ویل شي چې کومه ملک دغه چې اسرافیل علیه السلام په سور کې پوکوهي نو وایي چې هغه فرشته چې هغه چې کوم نه وਹੀ په شپېلې کې پوکوهي ترجفو نو دا غرونه دا اسمانونه ټول به اوجړه کیږي زلزلو په راشي تتبو هر رادفها او بیا د دغه نه بعد د دغه راجفین پس چې دا نفخه اولاده لومبه شپېلې دوی مور پسې چې دین رادفه برازي روستو راتون کی ته وي تتبوها او روستو بچ کوم نه په دغه راجفه پسې چې کوم شپېلې راځي هغه چې کوم نه نو هغه ته وي رادفه روستو راتون کی. نو دا د دې په منځ کې چې کوم نه نو سلويخ تو کالو پورې یا سلويخ ورځ یا سلويخ میاشتې دا په دې په منځ کې چې دین الله پاک وقفي. قلوب یومئذ واجفتن زلونه په دغه ورځ باندې چې کوم نه نو دا بسې دا به چې کوم نه نو درزيږي بزلونه واجفه دا چې کوم نه نو درزېدو ته وزلونه په دغه ور باندې درزيږي د يرینا دومره هولناکي دا د قیامتو چې د هغه قیامت يرینا مزلونه درزيږي ابصار واخاشا او ابصار د بصر جملا سترګې به چې کوم نه نو د دې خلکو بدا صحیح دا بخکته شي په دغه باندې ما د خلکو زلونه درزيږي او سترګې به چې کوم نه نو دا بخکته شي ان څوک بسترګې چې دی دا به برکې نه په وجه سو په دې وجه باندې چې دا وخت کوم دی ډیره سخت ده. دا پنځه صفات چې کومه د فرشتو چې دی دا بیان شو په دې بس مخکې الله جل شانو د مکې د کفارو خبره کوي چې دی سوې د قیامت باره کې دې څه سوچ دا ډېر یعنی احمقانه خبره وا دی وی یقولون ائنا لمردودون فی الحافره نو دی وای دا کفار د مکې وای ائنا دا حمزه استفهام نه پدې کی ائنا
آیا مونږ چې دی لمردودونها فی الحافره مونږ به واپس کیږو په هغه لومبي حالت د ژوند کې حافره لومبي حالت ته ویل شي لومبي حالت مته چې څنګه چې مونږ دلته چې کوم نه ژوند دیو په دغه طریقې سره چې کوم نه بیا به مونږ چې کوم نه آیت راځو څنګه په د عربی یو مقوله ده کنه رجا فلان فی الحافره خپلانې سړی لکه لومبي حالت ته بیا واپس راغی نو حافره په دغه معنی او دلته به معنی محفوره استعمال شوی دی یقولون دی وای اینا لمردودون فی آیا مونږ به چې کوم نه واپس کولی شو رد کولی به شو مونږ هغه لومبي حالت ژوند ته یعنی کوم چې زندگی دغې ته بیا راځو مرګ نه پسو نو دا د استهزاء او د خندا خبره وه دی وی اذا كنا عظاما نخره اذا بیا هم د استفهام راغلی بیا سوال دی آیا په داسې وخت کې كنا عظاما نخره چې مونږ به شو اډوکي پونکي بشو عظام د عظم جمع عظم ویل شي اډوکي دا نخره اب چې اډوکي پونکي شي او چوره شي خوري شي قالو نو دی وای تلک اذن کرتن خاسر یو بل سره خبره کوي یو له دا خو ډیر ناکاره کاری چې دا مونږ بیا چې کوم نه واپس ژوند شي او هو دا غوډه دا د دې د خندنی خبر الله پاک کړی را قالو تلک اذن کرتن خاسر دی وای دا زمونږ دا بابېړې چې کوم دی دا واپس دوباره زندګۍ ته راتل دا خو ډېر د خسارې سودایي الله جل شانو فرمایي مخکې فانما هي زجرة واحده دا پس بېشکه دا شپېلې چې کوم دا د اسرافیل علیه السلام دا سور وهل چې دي زجرة واحده دا یو ډېر هیبتناک اواز به یو هیبتناک ډانټ به زجرتون ډانټ ته ویل شي اواز ته ویل شي فاذا هم بالساهره کله چې دا دویمه شپېلې ووهلی شي نو څه به شي دا ټول مخلوق به چې کوم دی نو واپس الله تبارک وتعالی چې کوم دی فرمایي فاذا هم بالساهره دا چې کله دا شپېلې دویمه شپېلې پوګوالی شي څلوېښت کاله یا چې کوم دی څلوېښت میاشتې یا څلوېښت ورځې پس هغه رادفه چې ورته وایي چې دا ووالی شي فاذا هم بالساهره په ناګانه به دا خلکو دی به راشي ساحرې ته ساحره څه ته وایي د ځمکې سطحې ته وایي د دې باره کې چې کوم دی نو مفسرین د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغې نه دا خبره اخیستې ده چې دا د ځمکې سطح به چې کوم دی نو دا به صفا شي دې باندې به نه آبادي نه غرونه نه څه نه ځنګلونه بلکې تر دې پورې ویل شوي دي چې دا اومه ځمکه چې دا به راپاسه شي یوم تبدل الارض غیر الارض دا ځمکه په بله ځمکه بدله شي یا دا ده چې ساحره د جهنم په غاړه یو میدان دی ابدل ته راوړلی شي ځکه چې او بعضې وایي چې دا جهنم ته وایي چې په جهنم کې خوب خلکو له به نه ورځي نو دا ساحره اصل کې دا ده چې دې کې چې کوم دی چاله به خوب نه ورځي نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو الله تبارک وتعالی وایي چې ناګانه به دي چې کوم دی نو څه شي دی به چې کوم دی نو ټول راشي او دی به په دې د حساب کتاب په میدان باندې به پراته او د دې باره کې چې کوم مفسرین دا فرمایي چې دا به کله چې کوم دی نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې دا کوم خلک چې کوم دی نو دوباره د دې په دې مابین کې به چې کوم دی نو الله تبارک وتعالی چې دی نو یو سیلاب راولي سیلاب سره به دا خلک د ځمکې نه ټول روځي زرغون به شي او بیا به اسرافیل علیه السلام چې کوم دی د شپېلې کې دا روحونه او چا پوکې ورکړي دا ټول به دی د خپلو کالبونو ته به دا چې کوم دی نو دا روحونه دا واپس ننوځي نو دغه نمراد چې کوم دی نو دا ساحره او دوباره زندگی مخکې الله جل شانو فرمایي د مکې کفارو زمونږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام نبوت نه منو په دې وجه باندې رد کړي د هغې په دې عقیده باندې او نبي علیه السلام ته د صبر تلقین کړي چې پیغمبر علیه السلام استانه مخکې بلا جلیل قدر پیغمبران راغلي په هغې باندې سخت راغلی وي هغې صبر کړو او اخره کې علما چې کوم دی نو هغې له یعنې کامیابي ورکړو طالب هم در کوم ځکه ورته فرمایي هل اتاک حدیث موسی آیا راغلی تا ته هغه کیسه د موسی علیه السلام کیسه تا ته راغلی ده هل دلته چې کوم دی استفهام دی یعنې تپوس دی سوال دی هل اتاک آیا راغلی تا ته حدیث موسی هغه خبره هغه کیسه د موسی علیه السلام کیسه ده
د موسی علیه السلام کیسه په دې قرآن پاک کې څه په ځای باندې چې کوم دی نو دا ټوټو په ټوټو دلته هغه ځای ته را نقل شوی دی چې کله موسی علیه السلام د مدین نه واپس راځي نو دا هغه ځای نقل شوی دی چې هغه واپس راځي او الله تعالی ورته په کوه طور کې نبوت ورکړو او لاړ شه فرعون ته چې کوم دی نو دعوت ورکړ هغه لومبه حصے په قرآن کې په نور ځایونو کې سورۃ اعراف کې بل دی نو ځکه الله پاک فرمایي هل اتاک حدیث موسی آیا راغلی تا ته کیسه د موسی علیه السلام اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى هغه وخت کې جواب کو د پروردگار خپلو بالوادي المقدس طوى هغه واده د مقدس چې هغه د طوى میدانو واد جمع چې کم دین اودیه ده وادي اودیه هغه د طوى میدان مشهور میدان دی او بعد وی چې دا غر ته ویل شي چې کوم د کوه طور غر دی هغه د پاره استعمال شي اذهب الى فرعون انه طغى لاشتو د امر صيغه د لاشه موسی عليه السلام په طرف د فرعون ته لاشه انه طغى بشکا هغه چې دینو هغه سرکش شوی دی هغه سرکش دی طاغی دی طغى فقل بسوا ورده هل لك الى ان تذكى بیا دلته کوم سوال کی آیا شته تعالی را چې ته کوم نه خپل ځان صفا کی ځان درست کی تزکا باندې ځان درست ثم وادي الى ربك فتخشى او بوزم تعالی را په طرف درفتا تعالی رضستا رب طرف باندې بوزما فتخشى چې پست داغه نو یریږي فرعون ته وایا چې آیا زتا چې کوم نه درستګي طرف ته تعالی راهنمایي کوم چې تخپل ځان درسته ځان د الله پاک نه چې کوم نه یاره فاراول آت الکبرى پس موسی علیہ السلام او ولدت فاراه پس او ول موسی علیہ السلام هو راجی دی فرعون ته دی فرعون ته آیت الکبرى آغا نشانی غټه چوا نشانی غټه سوا دا سواغه نشانی چې هغه وردوله دا غینه خامار جوړ شو او دغه شانته ول د ید بیضا د لاس په گریوان کې منډلو هغه د سپومې په شانتي پړه کیندر راوته فکذب واسوان پس د دروغ کو نسبت دروغ کو موسی علیہ السلام ته او معجزو داغه ته فکذب نه لري چې د دروغ جن شو فکذب متعدی پس د تکذیب کو د موسی علیہ السلام او د معجزاتو داغو واسوا او نافرمان شو عصیان وکړه نافرمانی وکړه ثم ادبر ایسا بیا را بیل شو د موسی علیہ السلام نه را روز شو او یسعا او کوشش وکړلو فاشر بنادا پس راجم کړو خپل لاو لخ کړو خپل خلق راجم کو فنادا نو پس आवाज ورته وکړو فنادا आवाज فقال پس ویل دی فرعون انا ربکم الاعلى آیا انا زیما ربکم استاسو پروردگارو الاعلى ډیر لوی زستاسو لوی رب مې دا تاسو په لستونو کې چې کوم واړه بوتان ساتي دا واړه دي زړه دی ټول نه لوی رب مې تاسو فاخذ الله نکال اخرت والاولى پس گرفتار کو دلر الله پاکو په عذاب د دنیا او د آخرت کې فاخذه پس اونی سو دلرا گرفتار کو دلرا الله پاک نکال منی عذاب آغا عذاب چی بطور عبرت الاخرہ دا آخرت او والاولاد دنیا دا پازاب ان فی ذالک العبرت لمن یخشا بیشکا پدی نیوو کی دو سو لعبرت خامخال پارا عبرت لمن د پارا د هغه چا یخشا چې څوک چې کوم دینو یریږي اوس د دې چې کوم دینو مونږه روانه ترجمه چې دې مونږ کوو چې تاسو ته د دې چې کوم دینو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله سره چې بخونکی او مهربان دی والنازعات غرقا قسم دې د ما باغه پرشتو وی چې ډیر سختې سره روح بازی د کفارونه والناشطات نشتن او قسم دې باب په هغه پرختو باندې وی چې هغه بندونه پرانځي غوټي کولاوي
فکلاولو سرا والسابحات سبحا او قسم دی داغ پرختوی چاغی لامبوزنی کی بلامبو سرا فالسابقات سبقا پس سوگند دیوی پا آغا پرختو بانی چاغی دیو بسرا سیالی کبی پا مخیط لو کی پا منڈوالو کی فالمدبرات امرن پس سوگندی داغ پرختوی چاغی تدبیر کون کی وی د کارونو د الله پاکو یوم ترجف الراجفه فکم ورځ باندې ما چې اوخذول شي هغه خوځون کی فکم ورځ باندې ما ترجفو چې اوبه خوځيږي الراجفه هغه خوځون کی شپېلې چې کوم نه د قیامت هغه اوخذوي تتبو هر رادفه روستو راضی پدې بسې رادفه یو دویمه شپېلې قلوب ذلنا یومئذ بدغرت بانی واجفتن اغبا دڑکاویگی اغبا درزیگی ابصاروا خاشیا او سترگی بد مخلوق جوینو دا بیخ کا تکڑی وی دا یری دا قیامت دا حولنا کینا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ نوائی دا کفار چایا منگا بدغرت بانی واپس کولی شو بیرتا ورگر دا ولی شو اغڑن بی حالتا ایدا کلنا ادامن لخرا آیا دغ وقت کی با بداز حال کی چکل زمونگا اڈو کی شی چورا چورا قالو تلک ایدن کرتن خاسرا نو دیوائی دغ وقت کی دا باویڑے زمونگ چکم دینو دا کو دیرو دا نقصان سودا دا زمونگ دا واپس زندگی بیا منتل دا دیر دا نقصان دی دا بٹو کدی گولا فینما ہی زجتن واحدہ پسو بے شکا دا دوی دا جوند کی دل چی دی دا خو سجدتون واحدہ دا خو یو ڈانٹ دے یو حبتناک آواز بوی فیضاهم بالساہران پس ناگان با دا ٹولو را جوندشی دا با چکم دینو دا قیامت پا میدان کے بودری گی حالتا کا حدیث موسیٰ آیا راغلے تا کسد موسیٰ علیہ السلامو دلته چې کوم دینو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړي چې ته خیر د خبر کېږه ما حالتا حدیث موسی نادا رب بالواد المقدس دعا آیا راغلی دا کیسه د موسی علیه السلام کله چې आवाज وکړ د پروردگار د په وادي مقدس کې چې هغه توا ده د توا په میدان باندې اذهب وتويلو چې لاړ شدو الی فرعون په طرف د فرعون انه طغى بیشکا اغا سرکش دے فقل حل لک الى ان تذکا پس ہوئے وطا آیا شتد تعالی را چی تخبر دان درست کی تذکا یا تسکیو کی دان سپا کی وادیا کہ الى ربک فتخشا او دو بوزم تعالی را پا طرف درفتا او تو اویریگی داغنا فاراہ الغایت الکبرى انو پس اخود لدتا موسیٰ علیہ السلام اغا موجودہ ډیر غټا فکذب واسوا پس تکذیب کو درو کړلو فرعون د موسی علیہ السلام او د معجزات دا واسو نا فرمانی وکړه د الله د حکم ثمات بر اصحاب جدا شو کوشیو کو فاشر فنادا پس ټول خلق ته واذ کو راج جمع کړټولو فقال انا ربكم الاعلى پس وی ویل ورته چې زه خو ستاسو د ټولو نه لوی رب یم فاخذه الله نکال الاخرتی پس گرفتار کړ دل الله پاکو په عذاب او د آخرت باندې والاولى او د دنیا ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى بیشکا پدې نیولو کې د چکم نه خامخا د بار عبرت ده د هغه چا د بار چې څوک یریږي د خپل پروردگار نام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين